حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هم مظلوم. امام ابن ابي الدنيا په مجاهد دعوه کې یو قصه لیکلې ده د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ. حسین رضی الله تعالی عنہ په دې معرکه کې موجود دی او خلیته یو لوخه نیولې ده وبس کې یو ظالم غش راويسته او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خېتی گزار شو. په دویم ځل بیا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د لوخه راوچت ک او وبتی سکینو بیا د وبشته بیا د لوخه گزار شو. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ بدعا وکړه وی الله تعالی دې تا د سخت تند په حالت کې مړ کی. الله دې تا د سخت تند په حالت کې مړ کی. وخت ریده کله چې دغه سړی د مرګ وخت راغی نو وې دې تګې شو. دومره وبد وسکي چې لس کسان څومره وبس کی دغه وبس کی او تند وینه مړه کېده حتی تر دې پورې چې خېټه وې د خر په شانتي و پړسېده. تند نه مړه کېدله د دې وجې نه مړ شو چې خېټه وچاودله د دننه چې څومره ګندګي ده دا بهر ته راووتله او ایسته مردار شو. نو چې چا ظلم کړی دی چا زیاتې کړی دی الله سبحانه وتعالی په دنیا کې شرمولی دی. الله سبحانه وتعالی دې په دنیا کې هغه بدل اغستی دی